حوالې څه خبره زه دا ویل غواړم چې مطلب دا ځل ګټه چې د هغه د مسلم لیګ نوم ده او دا ده چې د خیري هغه هوا روح چې دی هغه بالکل بدل دی. تاسو ته به هم میډیا ډېر ښه یو نظر ساتي په الیکشن باندې او په عوام باندې هم نظر ساتي. نو که تاسو چې سروې هم وګورئ او که تاسو عوام هم وګورئ نو بټ فټ کیسه چې د سواد خلک په دا ځل چې دی زموږ په پارټۍ کې دلچسپي ساتي بټ فټ آی پي ساخلي او انشاءالله په 25 تاریخ کې دی خپل د قیمتي ووټ استعمال چې دی نو هغه به د شي. قومو ته به زه صرف دا یو پیغام ویل غواړم چې مطلب دا دی په ډسټرکټ ګورنمنټ سوات کې چې دی هغه زموږ حکومت دی او دلته کې ناست دی ډسټرکټ ناظم سوات محمد علي شاه خان. نو که تاسو د نورو پارټو هم وګورئ نو هغه شانتې هلې ځلې او هغسې اکټیویټي نه کېږي کوم چې د مسلم لیګ نوم کېږي. که تاسو چې زموږ ډسټرکټ ګورنمنټ وګورئ نو په دې کې موږ یو وسیع سکیمونه کړي دي چې هغه که تاسو د هیلث په مد کې وګورئ هغه کې ایجوکیشن وګورئ که هغه د وړو یونیفارم وګورئ که هغه د کینسر کم کار چې زه کوم د ټول ډسټرکټ سوات لپاره په ټاون بیت المال پاکستان اسلام آباد د سینور سره نو که انشاءالله دې خلکو موږ له منډیټ راکړو نو دا ده چې دا زموږ سره هغه منډیټ و هم نه و انجینر امیر مقام صاحب او موږ بهترین کارونه کول. نو په دغه مد کې که تاسو وګورئ نو زه وایم چې په پریارټي او په دې باندې حق چې دی هغه د انجینر امیر مقام صاحب کېږي او زموږ څومره کینډیډیټ دي د کینډیډیټ تاسو وګورئ اکثر خلک وایي دا ښه کینډیډیټ دی او دا خراب کینډیډیټ دی. زه تمام سوات عوام ته دا ځل اپیل کوم چې مطلب دا دی تاسو کم منډیټ تیره پیره د ملکنډ نه په ښکته باندې ورکړی و تاسو د هغه ځي وزیر اعلی راوستی و او دا ده چې د دې خلکو به اپروچ ورته نه کېدو په دروازه کې به د چوکیدارانو په شانتې ولاړو زما د خویندو رسایي به نه کېده. نو که تاسو زموږ حکومت له مطلب منډیټ ورکړو زموږ پارټي په باره اکثریت راغله نو زه به هم په خپله په سپیشل سیټ باندې یم انجینر امیر مقام صاحب یو بهترینه نمایندګي ماله راکړې ده. نو څنګه چې به بي ایس پي کې پي او ورسره کلچر او سوات سینور باندې ما کومه بهترین کارکردګیانې کړې دي. نو که تاسو موږ له منډیټ راکړو زموږ ممبران منتخب شو نو انشاءالله د الله نه توقع ساتم چې د دې نه زیات مخکې به هم د خپلو خویندو لپاره خپل مشرانو لپاره د خپل یوت لپاره به بهترین کارونه وکړم. او دا که تاسو وګورئ بغیر منډیټ نه د منګلور منصوبه تاسو د ګیس په مد کې وګورئ که تاسو د چارباغ وګورئ که تاسو د سلامپور وګورئ یو بهترینه انډس ایریا ده چې په تمامه دنیا کې د هغې بهترین سلامپوري کوم شال چې وي هغه جوړېږي خو په انډسټري کې چې هغې ته مطلب د لرګو د وجې نه مشکلات ته راتلل. نو اوس که تاسو وګورئ د ګیس فراهمي ورکړه نو هغې ته به په استرۍ کې هم مشکلات نه وي هغې ته به د شال په جوړولو کې به هم مشکلات نه وي. او دا ده چې هغه کور په کور باندې چې دی نو انتهایي فیسیلیټیز به وي سهولتونه به وي. نو داسې موږ وایو که په NA3 باندې زموږ شهباز شریف صاحب منتخب شي نو که تاسو لاهور وګورئ تاسو میټرو وګورئ تاسو موټروی وګورئ تاسو داسې فیکټرانې وګورئ نورې غټې منصوبې وګورئ نو کم از کم زه وایم چې د چک درې نه والا او د بایپاس پورې یو بلټ ټرین خو به خامخا راوچوي. دا خو زه خپل عوام ته وایم چې انشاءالله زموږ په پارټۍ کې یو خاص چې دی په شهباز شریف کې دا یو کوالټي ده چې مطلب هغې ته په ذهن کې یو خبره کېښودلی شي نو مثال یې د مشین دی داسې بهترین کارونه کوي. نو په NA3 چې دی نو زما د الله نه توقع ده او د خپل سوات عوام نه د خپل خویندو نه ډېره زیاته توقع ساتم چې په 25 تاریخ په دوی خپل قیمتي ووټ منظري له ورکوي او زموږ ټول کینډیډیټ له به یې ورکوي. په PK4 باندې انجینر امیر مقام صاحب دی په PK5 باندې چې دی نو هغه ارشاد خان دی ورسره شهباز شریف صاحب دی په NA3 باندې PK6 باندې حبیب علي شاه دی او داسې د کالام نه زموږ مطلب نور چې کوم کینډیډیټ دي PK9 دی PK2 PK4 NA2 ټول کم چې دي نو زه د هغې ټولو دپاره خواست کوم او کم از کم نن د دې شیشې په مخه باندې او سکرین باندې زه خپل ټول هغه خویندو ته چې دا ریکویسټ کوم تاسو د NA3 د ووټ زیات او د PK5 او زموږ چې څونه کینډیډیټ د هغې زیات دغه په دې وکړئ چې کومې زموږ خویندې په کورونو کې بېروزګاره ناستې دي یو خو د NPS هغوی ته پرابلم راځي یو د هغې ډبل هغه فیس هغه جمع کولی نه شي نو کم از کم که انټرسز ایریا ده او دا مطلب یو فری زون دی دلته ټیکس نشتي نو د دې زنانو دپاره که فیکټرانې ولې یو یوت په هغې کې مطلب په ډېره ښه طریقه باندې راشي یو مطلب خلکو ته به د روزګار یو ذریعه راشي
زمونږ که تاسو وګورئ سیند پکې بهیږي خو د څو د اوبو حالات چې دی د سوات انتهایي ګنده دی په نالو کې پیپونه تللي دونه به سی فنډ زمونږ سره شته نه چې مونږ په هغې باندې میګا غټ غټ پراجیکټ وکړو نو دا دی چې د دې سره انشاءالله او ورال یوازې د دې ووټ سره نه چې د NFT د ووټ زه خبره کوم که انجینر امیر مقام صاحب الله تعالی ته منظوره وه او زمونږ سوات خلکو منډیټ ورکړو او هغه وزیر اعلی شو نو دا ځل خپل وزیر اعظم او خپل وزیر اعلی نو ښه کافي چینج په سوات کې راتلی شي که تاسو دا منصوبې وګورئ نو زما مشرانو او د سوات خلکو او زما خویندو چې تېره موږ له منډیټ نه راکړی دا ځل انشاءالله که الله تعالی مهرباني وکړي انجینر امیر مقام صاحب وزیر اعلی شو نو زه وایم چې د سوات تاریخ چې دی به بدل شي اکثر په موږ پسې خلک خبرې کوي چې وایي انجینر امیر مقام صاحب ته وایي چې دا د شنګلې سره تعلق ساتي نو زه صرف عوام ته دا یو وینا کول غواړم چې که تاسو حیدروتي وګورئ هغه د مردان سره تعلق ساتي که تاسو عمران نیازي وګورئ نو هغه د بنیګاله سره تعلق ساتي نو د بنیګاله سړی او د مردان سړی او پرویز پټک ته وګورئ د ملکن د ښکته تاسو خلکو له منډیټ ورکوئ دا ځل تاسو مطلب د خپل کلي د خپل ګاونډ د خپل چم او مطلب دا دی چې د عوام خیرخوا انجینر امیر مقام صاحب ته تاسو منتخب کو او هغه په انشاءالله منډیټ واغستو وزیر اعلی راغی اوس چې هم د هغې کومې مونږ ته منډیټ نه دی ورکړی خو د هغې دروازې 24 ګنټې د عوام دپاره کلاوي دا تاسو اسلام آباد وګورئ دا تاسو پېښور وګورئ او که هغه تاسو لاهور وګورئ او که هغه تاسو سوات وګورئ نو مطلب دا دی چې موږ له خو داسې یو عوامي لیډر پکار دی چې بې ججک او بې دغه نه هغه مطلب د سوات یو ښه ریپرزنټیشن کوي د سوات په تاریخ کې زه وایم چې دونه غټې منصوبې نه دي شوي او د سوات په تاریخ کې اول ځل موږ د هر پارټۍ نه په تېره پیره مطلب د PTI په ګورنمنټ کې د لیمټ نه زیات MNA ګان MPA ګان زنانه لېږلې وې او هغه شان کار یې موږ له ونه کړو چې کومه کې موږ توقع ساتله سیوا د بیوټیفیکیشن نه که تاسو بیوټیفیکیشن وګورئ نو په هیلث په دیوالونو باندې هغې بیوټیفیکیشن کړی دی د ایجوکیشن په هغې باندې هغې بیوټیفیکیشن کړی دی نو زه صرف دا یو خبره کوم چې د سوات په ښایست کې او د ښار په ښایست کې چې کوم سیزونه کار کول غواړي نو هغه خو د ایجوکیشن هم خپلې پیسې وي هغه د هیلث ډپارټمنټ خپلې پیسې وي خو هغه شانتي ونه کړه او مطلب دا دی په پردو دیوالونو باندې هغه رنګونه منګونه وتپل وایي چې دا بیوټیفیکیشن خو دا دې ته وایي پراپر چې که تاسو دې باندې فلایوري کړی وی یا مطلب دا دی په سوات سیټي کې ټرین چلېدلی وی یا په سوات سیټي کې میټرو چلېدلی وی یا د میټرو نورې منصوبې د زنانو لپاره شوې یا د میل لپاره شوې نو زه وایم چې پراپر دې ته چینج وي یا مطلب دا دی چې سیدونو والا د مرغزاره ټوریزم دی د هغې کې مطلب یو بهترین فیسیلیټیز موږ ورکړو نو یوازې په ګرین بیلټ باندې او په ترټول له پاسه ترټول کول چې هغې ته بیوټیفیکیشن نه وای خو بهرحال هغه پیسې په څه طریقه باندې یوز کول هغه وشوې خو موږ پراپر خپل وایو چې یو میګا پروجیکټونه په سوات کې وشي زما خو خپله خانه دا جذبه ده چې الله تعالی موږ ښه راوسته او زه منتخب شوم نو اوس هم زموږ ډسټرکټ ګورنمنټ چې دی چې ټول ټوکو چې دي هغې سکیم د یونیفارم په مد کې کړي دي هغې کې موږ کرایټیریا ښودې ده چې مطلب زیات کم غریب دی یتیم دی او ریډۍ والا دی نو کرایټیریا والا ما دا ښودې چې په هغوړو باندې بالکل فری یونیفارم تقسیمیږي چې هغه میل که فیمیل او کرایټیریا دا ده چې یو د اوبو بوتل چترۍ 3 پیس سوټ او بیګ دا بالکل موږ کړي دي او د دې هغه پرچیز شروع دی ټینډر د دې شوی تېره میاشت کې ورسره زموږ سیلینګ مشینان دي د خپلو خویندو لپاره ما مطلب یو بهترین ډیسیژن هغه سره 1 کروڑ 10 لاکھ روپو موږ یو بهترینه منصوبه په سوات کې وکړه چې هلته موږ سره منډیټ نه و په ډسټرکټ ګورنمنټ او ډسټرکټ ناظم صاحب یو بهترینه کارکردګي وه نو دا دی چې هغې کې موږ انوالو کړو نو د هغې دپاره ما خپل یو داسې ډیسیژن واخیستو چې د زنانو دپاره کم از کم ساده مشینان نه دي پکار دا ځله چې دی بالکل موږ چینج یو سکیم کړی دی چې هغې ته جوټیا مشینان وایي او جوټیا مشینان چې دي هغه تقریبا تحصیل وایز کمې یوې کونډې خور له ورکړو نو که هغې را کم کیږو دوپټه کوي او د کلام نه د مدین بارین یو زنانه راځي ایون د کابل نه راځي په مینګوره سیټي کې یو د هغې کرایه نه لګي د دې لپاره ما دا وویل چې فرض که موږ دا مشینان دي زنانو له 15 ورځې ټریننګ ورکړو دا بالکل دوی ته به انشاءالله فری میلاویږي او دا راغلي دي او تاسو به زه بوځم تاسو په خپله دا مشینان ګورئ چې مطلب دا دی یو موږ ښه کافي حده پورې کار وکړو نو موږ پرې نه سیاست کوو او نه پې داسې څه بل دغه کوو چې بهی موږ د سیاست یو ګرم دغه دی او موږ په هغې کې د دې تقسیم حضوري نه ده خو دا دی چې پراپر د هغې رسایي او هر څه چې ده هغه زموږ خویندو ته شوي دي نو داسې نورې منصوبې هم زموږ په ذهن کې دي چې کم از کم په سکولونو کې الکټریک واټر کولر لکه څنګه چې بتاون ډسټرکټ ګورنمنټ لګي نور هم انشاءالله که الله مو ښه راوسته
نو وړو ته د صفا اوبو د یخ اوبو فراهمي ورسره پلس سولر سیسټم دا زموږ مطلب په خپل منشور کې د ډسټرکټ ګورنمنټ زه هغه چې کوم ریپرزینټ کوم د خواتین خپل ته اوس د پارټۍ به جدا منشور وي خو دا ده چې زما خپل یو د سواد لپاره یو خپل جذبه ده او یو ښه نیک خواهشات د هغې دپاره لرم چې زه مطلب سواد علاقې دپاره څه داسې کار وکړم نو دغه خپلو خویندو ته زما یو درخواست دی او ریکویسټ دی چې کم از کم که د دې سکیم په شیشه باندې ما څوک هم ګوري نو هغوی ته زه وایم چې دا ځله په 25 تاریخ تاسو د خپل ووټ استعمال داسې وکړئ داسې خلک اهل اسمبلو ته ولېږئ د هغه اهلو به شانتې مه لېږئ چې 4.5 کاله مطلب هغوی درنې وکړې او په دې سټیجونو باندې دا ګډاګانې او دا یې وکړې داسې خلک موږ ته نه دی پکار موږ ته داسې مینډیټ خلک پکار دی چې خپله مجبوري ورته هم یادوي او د سواد غریبي مجبوري ورته هم یادوي نو کم از کم داسې موږ حکمران او صحیح خلک پکار دی چې موږ منتخب کړو او د سواد کم از کم دا دی چې تاریخ بدل شي ورسره که تاسو وګورئ سیند پکې بهیږي د څښو اوبه پکې نشي هماغه دې نه مخکې دې پیټ ته دوباره جاري کړو کم از کم د پتی پور سره په هایټ باندې کمې اوبه دي او هغې له دومره مین غټ غټ پلانټونه ورکړي نو دا ده چې هغه بغیر موټر نه د اوبو وینګوري پراپر سیټ د کې پایپ چې دا نو بهترین د اوبو سپلایي د سیند نه مطلب په فلټر سیسټم او صفا کېدی شي نو دا ده چې کور نه کور کې د خلکو ته به کافي سهولت سیند بهیږي او د څښو د اوبو پکې دا مسله ده نو زما خو خوانه بس دا یو څو خبرې وې یو پیر بیا خپلو خویندو ته دا درخواست کوم چې ما څوک هم اینی د سواد په خلکو باندې هم زما بدل دی او ما د دې پارټۍ دپاره د دې سواد د خلکو دپاره ډېر خدمات کړي او 25 تاریخ انجینر مقام صاحب صوبایي صدر KPK هغې چې څومره هم خپل کینډیډیټ ودرولي په 25 تاریخ دا منډیټ تاسو مونږ له راکړئ او د منظري غټ ووټ او ورکوټی ووټ